عقیده نمبر 61 تا 70 درس نمبر 9 اوس ورته ګوره عقیده نمبر 61 مخته څه کې دا د ییڅ ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه سړی د ایمان نه تر هغه وخته پورې نه وځي که نه په کومو شیانو باندې دا ایمان ته داخل شو کومو شیانو باندې داخل شو تمام ضروریات یې منلي وو که نه څه په هغه کې د کوم شي دا انکار وکړي که نه وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خیر والشر من الله تعالی والبعث بعد الموت نو څو پورې د ماغو حقایقو ماغو شیانو انکار ونه کړي چې کوم په منلې سره د ایمان کې داخل شو که نه لکه ایمان په الله راوړي په کتابونو په رسولانو په قدر خیر و شر باندې چې دا د الله طرف نه دي ښه که دې داسې کار وکړو چې تفریق یې وکړو زه نه مني زه نه مني وروسته ورکې دا خبرې شروع کړي بیا څه کېږي ایمان نه خارج کېږي لکه قرآن کریم کې ارشاد ده ان الذین یکفرون بالله ورسوله ویریدون ان یفرقوا بین الله ورسوله یعنې الله منو رسول نه منو رسول به منو الله به نه منو نعوذ بالله یو داسې وکړي یو داسې وکړو ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اصل کې ځون ته خپلې لارې پیدا کول غواړي که نه نو داسې خو نه چلېږي چې دومره ځای ورکړي وچلېږي زیره دا به ومنو دا به نه منو دا خو لا سخته ده لږ ښه ده کام ده صحیح ده عقیده نمبر 62 شه ده والایمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان اوس د ایمان یل چې شي ایمان لغوي معنا چې شتل شي ایمان امن ورکول که نه صحیح ده امن کې کېدل او امن ورکول مؤمن سړی چې تل خپل ځونه امن کې کړو بل یا امن کې الله رسول تکذیب نه باج کو کنه دي ته مؤمن یل شي اصطلاحي معنی شد اقرار باللسان تل شي اقرار باللسان که سړی و نه کړو کنه ندیمو علما و په مذهب کې دا سړی بیا هم مسلمان شمرل شي تصدیق بالجنان یې کړی او اقرار باللسان که بیا مطالبه وشوه کنه مطالبه ټیم کې به اقرار کوي دی چې زه مسلمان خلق ویل زه مسلمان ده چې دلته کلمه خو تېره که ته څنګه مسلمان ورځې خو مونه کاتې چې دا کلمه دلی داسې مو کې کار نشته تا کې کار څنګه نشته لاغونې وکړه نه دا اوس اظهار نه کې ظاهره خبره ټیک ته که دې اقرار باللسان ونه کړو که نه پسندي حالات کې دنیا نه لاړو بس خپل ژوند یې تېرولو څه پاته نه ولګي د آخرت کې به دا مسلمان وي اقرار باللسان خو نه یې کړی که نه اقرار باللسان د وجې نه ته مسله پېښېدل شي او ظاهره باندې فتوا ور باندې لګېدل شي سره دا خو د اقرار باللسان کم شي داسې مثال چې لکه اوس تانه لمونځونه قضا شي درې څلور لمونځونه تیپ رجرباس لکه قضا لمونځونه کوي څه نیت یې وکړي چې په ظاهرا ژبې څه ونه یې نو هغه پاته خو نه لګي تو اقرار باللسان ضروري ده ورته پوه شوې اقرار باللسان نه مطالبه وشي ځکه د دې دپاره ضروري ده که نه ستو ولا دپن بیا مسلمانانو مکبري کې وشي که نه ته څه پته لګي چې مسلمان یې که نه یا که نه ایمان د ظاهر شي نه اظهار الایمان اقرار باللسان ضروري ده دا د یو مذهب ده که نه ائمه اربعه د څلور مذهب چې حنابله مالکیه شافعیه حنفیه دوه دا مذهب ده پوه شي او عمل بالارکان دا جز د ایمان ده خو جز زاید ده ښه که نه که یو سړی عمل پرېږدي که نه صحیح ده که نه یا ګناه کار یې وکړو دې باندې ایمان نه خارج کېږي صحیح ده جز زاید ده لکه پوڼې وغورځي ونې نه که نه ونه بیا پتې کېږي ونې نه ورته ایل شي که نه خو حسن ورکې ختم شو او د نورې فرقې څه کومې دي زه نه که نه د ایمان کې لکه بذاتي حسن دی بذاتي ورکې حسن ده چې شي د وجې نه بګړوېږي نه او دې کې دا خبره ورکې ده که نه چې دې وله کوم ماهیت ته تصدیق ده اصل کې که یو سړی د معرفت الله ورته حاصل ده که نه الله پېژني چې الله پلانی دا ولا صفت دا دي خو تصدیق نه کوي دا بیا مسلمان نشي شمرل صحیح ده ځکه چې معرفت یهودو ته حاصل یعرفونه کما یعرفون ابناءهم پیغمبر څنګه ښه پېژندو فرعون الله ښه پېژندلو هر چا پېژندلو ابوجهله پېژندلو تصدیق نه کول منښت ضروري ده ګردن نهادن تصدیق لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه کړی ګردن نهادن ورکې ضروري ده ښه ایمان کې که ګردن نهادن یې ونه کړو اطاعت یې ونه کړو انقیاد قلبي ونه کړو انقیاد ظاهري بنیا نه خلاصېږي سړی ښه ضروري دواړه دي ښه
63 نمبر عقیده دی مجشه ده وان جميع ما انزل الله في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. قرآن کریم کې خدای پاک څومره ایتونه نازل کړي 6666 یا کم زیات علماء اختلاف مطابق دا ټول او دې سره سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه چې څه منقول دي په دې شرط سره چې صحیح وي که نه شرعي خبرې یو هغه څه بیان کړي دي وضاحتونه یې کړي دي دا ټول حق دي دې کې داسې نه شو کول څه ورکې چلو د 15000 حدیثونه ورکې مانه د 2 ورکې نه مانه صحیح ثابت چې بیا دا ورکې ویلې نه مانه څه چال ده خیره صحیح شوه همداسې قرآن کریم کې ویل چې پرېدا باز د 19 سپارې ورکې ومنه د نور نه وباسه یار کې خر د یو آیت نه منه دي کې موافقه علاوه نه کنه د نور به سره ومنه دا کوم ځین نور ودی دا خبره سمانه ټول منل نه منل بیا کیدو نه منل تبا کېږي خو منل پر ټول ضروری ده صحیح شو دای مو عقیده ده په کوم به وشتل شي لاس بدن پرې کول شي په درو بوهال شي 60 نمبر 60 نمبر څه کې ده ول ایمان واحد وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى و د تیس د ایمان ډیر د کده څنګه چل ده وستا مسلمان نظام مسلمان حبیبا مسلمان د شفیقا مسلمان د انیسا مسلمان ده دنیا خلق دي کروڑا و ربا و کربا و خلق دي اوس دي کې د ایمان چې شد دا ډیر د کسنګ ده متعدد د کسنګ ده یو شاید کنه یک یو شاید ټول ایمان د ایمان چې شتل شي تصدیق بالقلب تل شي کنه د خدای منل کنه د یک یو شاید بالکل تعدد خو نشه تعدد خدای اعتبار دی افراد سره صحیح ده ټیک شو او د دې ولکم کسان دي کنه د څومره مسلمانان دي اهل الایمان په اصل د ایمان کې برابر دي لکه امام ابو حنیفه رحمت الله شي ایمانی و ایمان جبريل سوا متساویان بالکل زما ایمان او د جبريل ایمان برابر دي سره بزنه خلکریان پاتې شي ولی نفس ایمان کې دوړه برابر دي کنه نفس ایمان کې هیڅ زیاتې کمای نه رسي ښا نفاق نه وته امدا شیطا ګوري کنه نفس ایمان کې مونږ ټول سره کې برابر یو دي کې دا خبر نشه چې دا لا ایمان کې کم دی والی ځکه چې دا انا 19 ګرام از 10 ګرام دا ورکی نه چلیږي کنه ایمان یلشي الیقین العلم سیقین نشو پاتې بیا خو شک نه جوړ شو کنه علم نشو پاتې بیا خو ځوان ته ورسېده خبره او ایمان دې ذکر شته شي دور پښتا یقین تل شي دور پښتا په سم منډي روز ورو پرې ونه لګي